Assalamualaikum. نن زموږ د فزیکس ټاپک دی ماس اټیچ ټو سپرینګ. ډیرو سټوډنټانو ته په دې کې دا کنفیوژن وي چې دا فارموله د دې ډیرایویشن دا نشي کولی او د دې کوم سټیټمنټ دی په هغې باندې نه پوهېږي. نو راځه چې دا ټاپک درته ایکسپلین کړم. ماس اټیچ ټو سپرینګ په دې کې دا یو سمپل فینامنا ده. په دې کې یو ماس یو سپرینګ او دا ایس ایچ ایم موشن پرفارم کوي. نو د دې ډیفینیشن دا دی ا سیسټم consists of mass spring and perform SHM simple harmonic motion. they پورا فارم دی simple harmonic motion. نو راځئ چې زه تاسو ته ګرامیټیکلی دا ډرا کړم. ګوره دا ربربین دی، دا مونږ دلته کېښو، مونږ راکاږلی نه دی، مونږ سټریچ کړی نه دی. نو دا د دې مین پوزیشن دی. که فرض کا اوس دا مونږ د دې ځای نه دلته راوړو، دا د دې څه شو ایکسټریم پوزیشن، لکه د مې خپل مین پوزیشن نه ایکسټریم پوزیشن ته وخوځېدو. نو دقه شان دی، دا یو سپرینګ دی، دا د دې مین پوزیشن دی. او دا اوس فرض کا مونږ دا سپرینګ د دې ځای نه دلته سټریچ کو، دلته راوړو، نو دا د دې ایکسټریم پوزیشن دی. او دلته چې کله مونږ د دې نه دلته دا سپرینګ راوړو، د ډسپلیسمنټ دلته ډسپلیسمنټ سي زیرو وي. او چې کله مونږ دلته د مین پوزیشن نه ایکسټریم پوزیشن ته راوړو دا کم سټریچنس د دې، نو دا د میکسیمم ډسپلیسمنټ کور کو. دلته هم میکسیمم ډسپلیسمنټ کور کو او دلته هم میکسیمم ډسپلیسمنټ کور کو. که فرض کا مونږ دې ته ای وې، دې ته مونږ بی وې، دې ته مونږ سی وې، نو چې کله دا د ای نه بی طرف ته ځي، لکه دا لیفټ نه رایټ طرف ته ځي، نو دا به پازیټیو وي. لکه ډسپلیسمنټ چې کوم دی هغه به پازیټیو وي. او اوس فرض کا که دا د دې نه دلته ځي، نو ډسپلیسمنټ به نیګیټیو وي. دا د دې تاسو ته ووایي دا د دې مین پوزیشن دی، دا د دې ایکسټریم پوزیشن دی. نو دا هم پوه شه چې دا ایکسټریم پوزیشن دی. اوس ګوره کله چې دا باډي ما د خپل مین پوزیشن نه ایکسټریم پوزیشن ته راوړه، لکه ګوره دا باډي چې دا ما د خپل مین پوزیشن نه ایکسټریم پوزیشن ته راوړه، نو د میکسیمم ډسپلیسمنټ کور کو. خو وروسته دا باډي چې کله را سټریس کېږي، نو په دې کې ریسټورینګ فورس دی، دا په موږ باندې مخالف ریسټورینګ فورس لګوي. پریسټینګ مونږ یې داسې لیکو، دا په مونږ باندې مخالف حق لګوي. واپس دا ریسټورینګ فورس څه کوي، دا باډي به خپل ایکسټریم پوزیشن نه واپس مین پوزیشن ته واپس راوړي. اوس دا دواړه طرف ته دلته مونږ سټریچ کړی دی، نو دا دواړه طرف ته به واپس خپل مین پوزیشن ته راځي. اوس د دې میتھمیټیکلی فهم میتھمیټیکلی پروف د دې دا دی، ګوره تاسو ته ما دلته ووایي چې باډي دا د بای هوکس لا یو باډي کې څونه مونږ میکسیمم ډسپلیسمنټ پیدا کو، نو حقونه به د هغې ریسټورینګ فورس وایي. ګوره دا باډي اوس ما ډېره راکاږله، ډېره ما سټریچ کړه، نو په دې کې به حقونه ریسټورینګ فورس وایي، دا به واپس خپل ځیله راځي. اوس فرض کا دې کې لږ په دې کې ما لږ ډسپلیسمنټ پیدا کړو، نو په دې کې به د ریسټورینګ فورس هم لږ پیدا کېږي. نو ریسټورینګ فورس is directly proportion to x. دا x زموږ سره دی ډسپلیسمنټ، خو په دې کې به مونږ ډایرکشن منشن کوو. او تاسو ته به دا ووایي چې دا ریسټورینګ فورس به واپس خپل مین پوزیشن ته راځي. کم ریسټورینګ فورس دی دا به یو باډي د خپل ایکسټریم پوزیشن نه واپس خپل مین پوزیشن ته راولي. نو اف ریسټورینګ but directly proportionally minus x ته. اوس د دې نه مونږ دا ماینس د څه دپاره ما ولګاو، دا ما د ډایرکشن شو کوي. دا ماینس چې دی دا د ډایرکشن لپاره مونږ ولګاو. او اوس فرض که مونږ د دې نه دا پروپورشنلیټي ختمو، نو اف ریس از ایکوال ټو ماینس کې ایکس رالی. دا ماینس کې چې ما ولګاو، دا ماینس خو د دې څه شو، دا کې چې ما ولګاو دا سپرینګ کانسټنټ دی. دا سپرینګ کانسټنټ چې ما دلته ولګاو، دا کې چې ما دلته ولګاو دا سپرینګ کانسټنټ دی. دا مونږ ته د باډي سټیفنس ښایي. سټیفنس دوه قسمه، یا هارډ یا سافټ، یا هارډ یا سافټ. اوس که فرض کا مونږ د ماینس کې دغه غواړو کم یونټ دی، دا به مونږ څنګه معلومو، دا طرف په مونږ په ایکس ډیوایډ کو، دا طرف په مونږ په ایکس ډیوایډ کو. نو
کې به برابر شي که مونږ ماینس ولګو که ونه لګو څه نه کوي ځکه دا د ډایرکشن دپاره ما دلته لګولی اف ریسټورینګ فورس ډیوایډډ بای ایکس ګوره ماینس کې به واپس ولګو د اف ریسټورینګ فورس دا مونږ ریپرزینټ کوو د نینو نه دا مونږ د نینو نه ریپرزینټ کوو او دا بل دا مونږ د میټر باندې نو د دې دغه دا رالی نینو میټر دا د دې یونټ دی د ماینس کې یونټ رالی نینو میټر اوس ګوره د دې نه بعد بله خبره ده کې یاد ساتئ کې به انورسلی پروپورشني ال ته که فرض که کې مونږ ډبل واخلو نو ال به یو وي که فرض که مونږ ال ډبل واخلو نو کې به صحیح یو به وي اوس ګوره په دې کې بله خبره دا ده by Newton second law F is equal to ma چې موږ په باډي کې څونه restoring force پیدا کوو هغه به directly proportion mass ته inversely proportion by acceleration ته ګوره کم چې موږ net force ولګو F net force به برابري د ma دا یا F net force یا F restoring force x is equal to ma restoring force है minus kx equal to ma دا رالی او ریسټورینګ فورس چې کوم دلته فایند آوټ کړی دی هغه دا دی دلته اکویشن دی اف ریسټورینګ فورس از ایکوال ټو ماینس کے ایکس دا اکویشن نمبر 1 موږ دې ته ووایو نو دا موږ په څه کې پټ کړو په دې اکویشن 2 کې دلته موږ دا پټ کړو نو اوس د دې نه مخکې سټیپ دا طرف په موږ په m ډیوایډ کړو دا طرف په موږ په m ډیوایډ کړو نو دا به د دې سره کټ شي نو a is equal to minus k divided by m x فارمولا زموږ سره پروف شوه د دې چې کومه فارمولا هغه زموږ سره پروف شوه والسلام